أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورة القصص 14 نمبر آیات. دې 14 نمبر آیات کې د موسی علیہ السلام د انقلابات او د هغه د ځوانۍ او طاقت حالات ذکر کیږي. الله تعالی ولما بلغ هر کله چې دا ورسېدو اشده طاقت خپلته. اشد د ځوانۍ هغه طاقت ته ویل کېږي چې انسان اول پیدا شي دا انتهایی کمزوري لګ لګ په ځوانۍ کې پر طاقت کې ترقی کیږي یو حد چې ورسېږي اخري حد دا غیر پورته نور ترقی نه دی اخرنۍ حد دغه اخرنۍ حد د ځوانۍ چې کوم دی نه دغه ته اخرنۍ طاقت د ځوانۍ دغه ته اشد ویل کېږي. دا اشد شروع کېږي په څومره عمر کې د مبصرینو په دې کې ډېر اقوال شته د اختلاف شته. دغه خلاصه دا د جدا د هر علاقې د هر وخت چې کوم دی وطنونو په اعتبار سره دا زمانه د اشدیت چې کوم دا بیل بیل د چا په 10 کال کې شروع شي چا په 40 کال کې شروع شي لیکن د دنیا اکثری خلک چې کوم دی د دې ځواني طاقت په 33 کال کې پوره کیږي. درې درې شکار د جدا ورسېږي د ځواني قوت بهاج اخري حد ته ورسېږي دې نه پورته دا طاقت ورکیږي نه همدغه شانتي بیا د 33 نوار د 400 پورته په ځای باندې ولاړی نو د زمانه د حقوق ویل کېږي چې بده کې دا طاقت په ځای باندې ولاړ 40 نه بعد د لګ لګ په کمزوري باندې روان چې معمولی زوال طرف ته حرکت شروع او بیا ورو د بوډاتوب آثار شروع کېږي یو وخت بس پینې دوشي او یو اندام کې کمزوریاں پیدا کېږي بیا اخره کې کوهولات او بوډاتوب شروع شي. نو عیسی د موسی علیہ السلام د خپل ځوانۍ طاقت چې کوم دی هغه ته ورسېدو 33 کالو ته د عمر پوره شو واستوا او دا برابر شو بخپل قوت او عقل سره. دا استوا چې کومه ده نو دا د 33 نواله د 400 پورې دي کې سړی خپل ځوانۍ او عقل سره مکمل خپل حد ته رسیدلې برابر شوی. آتیناهم متورک حکما پویا و علم حکما حکمت و علما او پویا. دی حکما مراد شرعي احکام دي او د علم نه مراد نبوت دی. یا دا د حکما نه مراد نبوت دی د علما نه مراد شرعي احکام دی. دا الفاظ چې کوم د موسی علیہ السلام بارک ذکر شو چې کله د خپل ځوانۍ ته ورسېد موږ ته پویا او علم ورکو حکمت او پویا متوار کړل. نو حکمن هغه او حکمن او علمن دا هغه علوم دي چې په دې سره انسان د خو بد فرق کولی شي خو بد پیژني دا خدي دا بد دي یو باریک مضمون ته اشاره ده چې موسی علیہ السلام د پیرامون په کورینه کې پاتې شو جو گمراه فاسقان او فاجران او محبل منس کې پاتې شو. آیا د دې کو کافرانو د دې د ماحول په حساب موسی علیہ السلام باندې اثر وکړو ځکه هر اثر چې کوم دی لیکل مجلس اثر هر محفل خپل اثر دی چې کوم ځګنو کې پاتې کېږي د خلکو په تاوان سره اثر کېږي. اوس د وړکوالي نه غټېدو دومره ځواني ته ورسېدو د پیرامون په کور کې به د باندې غلط اثرات وکړو نو الله تعالی وایي دا پینو ځکه چې ولما بلغ اشده واستوى آتينا حكما وعلما. الله تعالی د حکمت او پوهه ورکړه او د خبرت صحیح پیژندل د فرعونی اثار به د سره ونه. وكذلك نزل المحسنين هم دغه شان موږ بدلا ورکو نه کانو خلقت دا وكذلك نزل المحسنين کې د مضمون ته اشاره ده چې در موسی علیہ السلام خصوصیت نه ده چې الله تعالی د واضح علم ورکړي دي بلکې څوک هم د دینداري کارونه کوي د دین او د خیر کارونه کوي او د ګناهونو نه ځان ساتي الله تعالی به دغه رحم علم ورکړي نبوت ته نور کوي خو علم متور کوي. نو دین اندازه لګي چې علم د علم حاصلول د لپاره شرعي علوم حاصلول د لپاره تقوا او دینداري ضروري شي. حرام او د ګناهونو نه ځان ساتل د ظلم او د بربریت نه ځان بچ کول او د هر ګناه نه ډډه کول د هر نیک کار حمایت کول خبره وسه پوری کدا په انسان کې یینو د شرعي علوم د حاصلې دي او کله ته دینداري روانو د علم یو پاک سیس دی بغنده روح کې دا نه ساريږي نو ګنده ذهن کې علوم نه رامنې کیږي. او اوس چې کله یو سړی په خپل باندې عالم دی کوري نه خلک عالمانو ته اندازه لګول چې دی ټول کردار د شریعت برابر رزق الله تعالی تعالی امر کړل د دې رزق حلال د دې پروګرام صحیح دی ټیک
ځکه د الله تعالی وینا ده چې وکذالک نزل المحسنین دغه څنګه کوم بدلا ورکو نیکانو خلکو ته چې څوک نیکانی متعایله مرکو او شرعي علوم به حاصله ولې شي. ودخل المدینه داخل شو خار کوم ځای خار ته داخل شي وي مشور دا د جدار مصر خار ته داخل شو على حين غفلت په وخت غفلت من اهلها د اهل دغه غفلت د مراد خوب د ټیم کې د خار خلق ودو او موسی عليه السلام داخل شو د کوم ځای نه داخل شو اثر کې دیواره کې دا تفسیر قرطبي چې کوم تحقیق ذکر کړل د امام مجاهد رحمه الله په حواله باندې یا در منصور چې کوم تحقیق ذکر کړی دی دغه خلاصه دا د موسی عليه السلام کله 33 کال ته ورسېدو الله تعالی د پیغمبري ورکړل او علم متملاو شو دغه وخت نه در آسماني دین او شریعت د لپاره دعوت او مهنت شروع او ملګری هم پیدا شو ډېر ملګری پیدا شو او دغه وخت نو د پیراون سخت دښمنی شروع شو مخالفت شروع شو پیراون به ول چې ګوره ته زما خدای نه مخالفت کې خلکو را باندې اله یقین کړي د ته چې ته خدای نه او پکور کې می غټ شوی ما چې ته په زمانه د حکومت مرسته کې ته تیرې مخالفت کې هغه وخت د پیراون د موسی عليه السلام کې اختلافات روان د پیراون خو خدا و چې قصر کې لیکن د زنانه چې کومه آسیه هغه د منیکاو چې قتلې بینو کې دې چې یو ځل بس می خبره تراشي یو ځل به خبره ومني دوی مداده چې آسیه په خپل معنی مسلمان او بغیر د موسی عليه السلام اثر موجوده پټه مسلمان او ښکارا باندې حل نه وایو نو د دې وجنه هغه اسلامي همدردی په بنیاد باندې هم آسیه په موسی عليه السلام باندې خپه کېده پیراون بار بار منیکاو چې د قتلې بینو بیا به دې باندې صلاح چې موسی عليه السلام با جلاوطن شدي زګین نه بوستل شي دې ځکه بنوسی کې د نزي حدود کې بدانه نه پاتې کیږي موسی عليه السلام ووت دغه علاقې د پیراون علاقې پرې خو د کوم ځای چې پیراون خاندان اوسېد علاقې پرې خو دي بل چرته لاړ بیا به کله کله راته پټ پټ برات خلک به خبر نه و داسې نه خبرې کې مناسبه دی حاضر شو خاص خلکو سره میلاو شو بیا بلاړو دا تفسیر باندې قرآن هم دغه تحقیق ذکر کړی دی نو دغه شان د کې موسی عليه السلام یو ټیم کې دغه شان ناصافي د خار داخل شو او خلک یې بغفلت کې دی یعنی وده دی نو چې کله خلک وده دا به کم ټیمي د تفسیر در منصور د تحقیق مطابق د غرمې ټیم خلک وده عام طور شرعي مثلا د سیده او د انسانانو ضرورت هم د سیده د سنت عمل هم د غرمې نه سره وده شي عام خلک وده کی نو دې ټیم کې خلک وده دي چې موسی عليه السلام راغی او بس نور خلک نشته خو دوه کسان ولیدل چې جګړه چول زنه روایت دام لیکلي د چې دا د شپې اولنۍ حصہ ده مغسل مازنه بعد اولنۍ حصہ چې کوم دي کې خلک وده کیږي پس دې خلک وده شوی دي او دا غینه بعد تیار ده موسی عليه السلام د شپې راغی ګوري په لار کې جګړه ده فوجد فيها نو بیا مونږ بدې کې رجلین دو سړي یقتتلان چې جګړه کوله هذا من شيعته دا د ډلې د موسی عليه السلام نو د شيعته نه استشاره ملاوي کې چې د موسی عليه السلام ډله وا خلک په ځینې مسلمان شوی دي او د سره ولاړل وهذا من عدوه او دا بل د ډلې د دشمن نه دی د پیراون د خاندان سره دی قبطي دی فاستغاثه الذي نو پریاد وکړه د هغه سړی من شيعته چې د ډلې د موسی عليه السلام نو عام علماء خیال دا چې کني د شيعته نه مراد قومیت تجدید د قوم نو لیکن تفسیر مطلب قرآن لیکلی دی چې د دې خبر د هم اشاره کې دی چې کوم امام مجاهد تحقیق دی چې من شيعته کې د مذهب په اعتبار سره دی چې د دې کسب ایمان راوړی مسلمان موسی عليه السلام بدل کې داخل شي وړاندې موږ چې موسی عليه السلام کله دعوت شروع کو پیروان خو مخالف شو خو ځینې خلکو په ایمان نه ور ملګرتیا وسره شروع کړل دا به خلکو کې یي قومایز دی یي ایمان نه وړي دی علی الذی بهغه سړي باندې من عدوه چې دشمن ده نو دشمن پیروان دی د پیراون سره خلاف دې مرسته وکړه او په دې واقعه کې چې کوم دی موسی عليه السلام اندازه مو لګوله د دوانو خبرې مو اورېدلې نو د قبطي سره چې کوم دی د پیراونی خاندان د سخت بدمعاش او بد اخلاق دی او د اسرائیلی چې کوم دی د مظلوم دی د سره زیاتې کیږي زنه روایت دام لیکلي دي چې دغه قبطي سړی د غټ بوج راغستي او د اسرائیلی د پشاکاو چې دا وېس تاسو زمون غلامان د لنګي زګین ته ورسو اسرائیلی به بوج چوت کا غټ درو نو د واسنه بارو بوج سړی به دوانه ولید بیا به کله ولید نو دبره سړی به را پاسه او سو لختي به واخه چې قصته نه زانا چی او د تخوړې سیاسي د سکه بیا به ورواړه هغه بیا د بوج سره بیا لاړو ورزیدل موسی عليه السلام تماشه کوله چې تاسو کوي نو د سړی موسی عليه السلام منستر کې ولګي د موسی عليه السلام پټ راغلی دی نو سړی چې کړي جما سره مرسته وکړي سړی ډېر خراب کړم د بوج باندې او په والو باندې نو موسی عليه السلام خو پوښتنه چې د قبطي ظالم نه زیاتې کوي نو په وکزهو یو څوک یو
وکه چې کوم د موکی ته ویل کېږي سوک ته ویل کېږي کلک سوک نو بس یو سوک د اسرایلی وخه چې ګوره سوک د ظلم کوي او بیا تفسیر باندې په قران لیکلي دی چې اول ته نصیحت وکړو خو نصیحت هغه باندې اثر نه کوي هغه ځان له بدمعشي کوي نه یو نو بس خبرې ته غوږ نه خو د بس تاسو خبرې پرې دی خو زمون غلامان یې بوت چې تاسو نوري خبرې پرې دا نصیحتونه به کار نه کوي موسی علیه السلام یې غوسه یو خه مضبوط سوکي پکې خولو فقضوا علیه نو د کاری پورا قضوا علیه د عربی کې خپل معنی د کار پورا کول دا کنایه د دې خبرې نه بس سړی ساور کوي سمړش شکل بس څوک مړ شي نو قضا علیه بس د کاری پورا شو یې مړ شي موسی علیه السلام ته پته نه وجد دومره کمزور زما سره ټینګې دي نش نه هغه څوک نو ورکړ یو تادیبان یو سړی توبه او ته خو دې څوک یې ورکړ خو بس د الله نظام نو څوک جوړ کړي بس هغه بټ وخت مړ شي قال موسی علیه السلام هذا من عمل الشیطان دا د عمل شیطان او یعنی شیطان خطا کړ وسره واستلو اړه را دواچ ول سړی وبه چې ما وخت جوړ استمر شو مار خدا نه پکار انه عدو مضل مبین یقینا دا شیطان عدو دشمن دے مضل گمراہ کون کے دے مبین ښکارا دے قال بیول ربی رب زما انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کو بخبر ځان باندې فغفر لما تبخنه وکي فغفر له نو الله تعالی ورته بخنه وکړه انه یقینا دا الله هو الغفور الرحیم دا بخون کې او رحم کوون کې دی د ځګن کې سوال دا د جګوره د قبطی چې کوم ظالم اسرائیلی سره ظلم کاو مده خاصم کافرو او د خدای تعالی دین د سره ماننو د موسی علیه السلام پیغمبري خو سره مانل نو دغه باوجود ظالم دی نو د مر کې څه خبره وجه موسی علیه السلام دومره خپه شو بخنه وختله او ویل د شیطان عملو شیطان مذل مبین دشمن دی گمراه کون کې ښکارا دی الله تعالی دې ماف کوي باخي نو بده کې خو څه خبر نشته خو یو حربي کافر ظالم مرګ خاصم پکارو جایز نو موسی علیه السلام دومره hebat څنګه واخسته ولې دومره خپه شو د دې تحقیقي جواب چې کوم دی نو په احکام القرآن کې مولانا اشرف مردانی رحمه الله تفسیر سره ذکر کړی دی هغه و چې ګوره د کوم کافرانو سره چې موحده وشي هغه موحدي والا باندې لاس ته ولا وجل شرعا ناجایز کوم ملکونو سره موحدي دی هغه سره باغی حمله کوي اگر کافران دي ناجایز دي کوم کافران چې د مسلمانانو په وطنونو کې وسیږي او د هغه سره هغه د ذمیان وي او د ریاست نظام هغه منل د قبول کړی دی اگر که دا کافران دي خو دی ویني ته یو حرام او ناجایز دي دي مارونه محفوظ دي مارونه باندې لاسونه چوته ول داغینه ته یو داسې دي چې د مسلمانانو ینه ته یو داغي مارونه خرابول ضایع کول بیا دا موحدي درې قسمونه دي یو موحده تحریری د کاغذ باندې ولیکل شي دویمه قولی د په خله باندې خبره وشي چې بس زموږ تاسو منځ کې به امني تاسو به زما خبره منئ او تاسو به زموږ محفوظ دي او تاسو به ضرر نه کوي موږ تاسو د مارونو سرونو خیال سات قولی موحده وشي درېمه دا ده چې عملی موحده وشي عملی موحده د سیده چې نه به لیکل شوی دي نه وینا شوی ده خو عام یو رواج مطابق یو ځکه مسلمانانو او کافرانو ژوند تیری او د یو بل خیال ساتي نو دا چې دا مکمل موحده دا قولی نه دا تحریری نه دا عملی موحده ده په مصر کې ودغه ټیم کې فرعونیان او بنی اسرائیل عملی موحده موجوده او یو بل باندې بلاس نو چتاو او د عملی موحده مخالفت دي ځکه کې وش عملی موحده موجوده و نو ګویا د په منظر د موحدی شو موحدی خلاف ورزي ټیک کار نه اوس د موحدی خلاف ورزي وشو آیا موسی علیه السلام ګناګار شو نه ګناګار نه دی ګناګار ځکه نه چې دا کسي قصدن وجره ویني موسی علیه السلام موحدی خلاف ورزي کړی و عملی موحدی به ګناه و دغه سره په خطا کې وجره دی خطا کې خو دا دومره خبره نه و البته دومره و د پیغمبر شان دومره لوي چې هغه یو معمولی غونډه غلطی د لاس نه وشي چې هغه دومره هغه جرم حقیقت کې دومره یمنه ام بي خپي او دا یو زموږ د شان سره مناسب نه و او هغه باندې پخیمانه کیږي ته موسی علیه السلام خیال دا و چې ما احتیاط کړی و دا بچ کېدو کما گزاره کړی و احتیاط می کړی و د نه کمزوري سک باندې والے و بس پکې سک باندې می والے و نو سړی هم سم شوی مړ شوی هم نه خو ما لګ به احتیاطي وکړه سړی رانه مړ شو نو موسی علیه السلام د خپګان په احتیاط کې دی په دې کې نه چې دا کافر او د کافر مر څنګه دی